ملګرو دوستانو دا ویډیو چې تاسو کته نو دا برطانیا، امریکا، هندوستان او یا بل یو د غیر مسلمو ملک نه دی. دا زموږ د مسلمانانو ملک او زموږ د مسلمانانو په اسلامی ممالکو کې سره پیرس ملک پاکستان دی. دا هغه وطن دی ملګرو چې د دقې بهترین او د دې مبارک نوم د خاطره دا آزاد شوی دی او د دوی د پاره آزاد شوی دی چې دا نوم پکې علل اعلان بر سر عام او په هر ځای کې اغستل کیږي. د دقې نوم مبارک ته پاره د کم چې وس توهین وشو دقې نوم باندې آزاد شوی ملک پاکستان دی. د تجاوزاتو په نوم باندې دغه داسې قسمه توهین کول د جماعتونو او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوم دا ناقابل برداشت د مسلمان د پاره او دا د مسلمان شیوه او طریقه نه ده او دا به مسلمان ینه چې دته په دې طریقه باندې لاس وراچولې دي که ورانول هم د دې ضرورت وینو د ورانولو دا طریقه نه ده. دا کومه طریقه باندې شوران شوی دی په کم ګوستاخی بیا د بې طریقې سره چې دا وران شوی دی په دې کرین وته د خپل اړه مکړی دی دا سره راخکو دی نو خدای پاک دې تباہ او برباد کو دا لاسونه د خدای دواړه هلاک کا چې په دغه لاس باندې تا دغه مقدس نوم تا د دې عزت نشو کوله دا تا په صحیح طریقې سره دا سره کوزولې نشو. مونږ به د غیر مسلمونو څنګه ګیلو کو چې هر غیر مسلم دی او زما استاد پیغمبر بیا ادبی او توهین کې راشه د دقه کلمه چې د کم پیغمبر وای نن د هغه امتی دی چې د خپل محبوب او خپل د پیغمبر د نوم سره کم کارو. ظالمانو راشه وګورئ د صحابه طریقه صدا صلح حدیبیه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی سبتوی چې دا ولیکا نو علی سب چې کله ولیکلا چې دا د طرفه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا صلح ده نو سهیل بن عمرو د کافرانو د طرف نه وو هغه اعتراض وکړو چې مونږ ته محمد رسول الله منونو نو دا رسول الله لفظ د دینه کټکا نو نبی رسول الله والسلام علی صاحب ته ودا ته کټ علی صاحب وی والله لا امحوها اے دا الله پیغمبره زما د قسمی زدا د سره کټ کو منه زما لاس دې ته څنګه ورشي چې زدا رسول الله مبارک دانوم داسې کټ کما تا زنه کټ کو. نبی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې پاغي کې تبدیلی وکړه نو ګوره صحابي ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا کټ کا او صحابي وای چې زما زړه زما غیرت زما ایمان زما اسلام مال اجازت نه راکړي چې زه د خپل محبوب نوم د خپل پیغمبر نوم چې دینو دا کټ کم او نن د پیغمبر امتیان دې حد ته ورسېد چې هغه د یو معمولی کس کچرته په دغه ټیم تاسو سوچو کوي که په دغه ځای کې یا د پاکستان په نورو ځایونو کې د پاکستان د مشرانو هغه چې هر قسم مشران دي داغوی د مشرانو د تصویر او یا داغوی د نوم توهین شوی نو تاسو وایي چې نن باغه کس په کم ځای کې نن به پاغه باندې څومره جرمانه لګیدا نن به پاغه باندې څومره جیل خطه نن باغه په کم سختو کې نن به داغه سره کم کارونه نه کېده خو افسوس هیڅ چا په دې باندې غیرت ونه کو هیڅ یو حاکم حکمران چې دینو په دې باندې خپه نشو ولی ځکه دا دغه مسله نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مسله نه ده په دې ملک کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قانون احکام نافذول د دوی طریقه نه ده دا دوی کار نه دی دا نه اهل خلق دی. الله تبارک وتعالى دې چې دا کار چاوم کړی نو الله تبارک وتعالى دې نشان عبرت وګرځي او الله تبارک وتعالى دې د دې ملک نه دغه شان خلاف قانون اسلامی والا خلق الله تباہ و برباد کی او زموږ په دې ملک پاکستان کې دی الله جل جلاله اسلامي نظام راولي او الله تبارک وتعالى دې موږ ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاشقان جوړ کی او الله تبارک وتعالى دې زموږ د ملک پاکستان په اسلامی حدود او په احکامات باندې قائم او دائم ولري. واقعي چې د یو مسلمان د پاره ډېر انتهایی افسوسناک واقعه ده.